بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زما محترم طلباء کرام ورونو، ان شاء الله تعالی د نن به مونږه د هدایت النحوی د دروسو سلسله د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره شروع کو. الله جل شانه دی زمونږ دا دروس د خپل رضا ذریعہ وګرځي او په دې دروسو کې دی الله جل شانه ماته اخلاص را نصیب کی او دا دروس چې د کم مقصد د پاره مونږه کو نو هغه د قرآن او په حدیث باندې پوهه ده، نو الله جل شانه دی په دغه مقصد کې هم مونږه کامیاب کی. زما محترمو طلباء کرامو، د قرآن او د حدیث او د عربی کم علوم دی، نو په دې باندې د پویولو د پاره صرف او نحو دا د بنیاد حیثیت لري. د عربی مشهوره مقوله ده: الصرف ام العلوم والنحو ابوها، چې علم الصرف دا د علوم مور ده او نحو دا د علوم پلار ده. کوم حیثیت او کوم اعزاز چې مور او پلار ته حاصل لې، نو په علومو کې دغه حیثیت او دغه اعزاز دا صرف او نحو ته حاصل لې. او د عربی یو بله مشهوره مقوله ده: النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، چې نحو تدی په کلام کې داسې حیثیت دی لکه څنګه چې د مالګې حیثیت دا په خوراک کې او په سالن کې دی. په کوم خوراک او په سالن کې چې مالګه نه وي نو هغه خوراک هغه پیکوي، انسان له هغه خوراک هغه خوند نه ورکوي. نو دغسې د کوم یو کس چې نحو کمزوري وي نو تدی به کم عربی عبارت ویل دی نو په دې کې به ته هم زیات مشکلات وي. دغه شانتي دا طالب علم دې ته به په ترجمه کولو کې او په عبارت باندې په پوهه کېدلو کې هم زیات مشکلات وي. او هغه طالب علم چې هغه په صرف او په نحو کې مهارت لري نو یو خو به دی د قرآن او د حدیث یا د عربی یو بل کتاب دی، د فقه کتاب دی، د هغې عبارت به هم په ښه انداز سره به وی، صحیح به وی. او دې سره سره دغه طالب علم چونکې دا به فاعل پیژني، دا به مفعول پیژني، دا به حال، تمیز، مبتدا، خبر، دا ټول څیزونه پیژني، نو دی به ته دغه عبارت ترجمه هم صحیح کوي او دی به ته دغه عبارت نه کم مفهوم دی نو هغه به ته هم صحیح اخلي. زمونږ په مدارسو کې چې د نحوی کم کتابونه پڑھاویږي نو په اولنۍ درجه کې عام طور باندې نحومیر پڑھاویږي، په دویمه درجه کې هدایت النحو، په دریمه درجه کې کافیه، او بیا په څلورمه درجه کې عام طور باندې شرح جامی پڑھاویږي. په دې ټولو کتابونو کې چې د هدایت النحو کم اهمیت دی د علماو او د طلباو په منځ کې، نو دغه اهمیت دا د نورو کتابونو ته نه دی حاصل. د هغې وجه دا ده چې نحومیر دا خو د حد نه زیات مختصر دی، او چونکې د هغې مصنف رحمه الله دغه کتاب په پارسی کې لیکلی دی نو زمونږ طلبه کرام د هغوی فارسی هم کمزوري وي
او کومه کافیه ده نو یو خو کافیه مختصر ده او تدې سره سره د کافیه کم عبارت ده نو هغه انتهایی مغلق پیچیده او مشکل ده او کومه شرح جامی ده نو یو خو هغه د حد نه زیاته طویله ده اوږده ده او تدې سره سره د هغې انداز هم مشکل دی نو که یو کمزور طالب علم وي نو هغوی له دې کتابونو نه فایده اوچتول دا مشکله وي. په دې کتابونو کې د هدایت النحو کتاب دا یو داسې کتاب دی چې دا په هر اعتبار سره طالب علم له انتهایی مفید دی. یو خو ته دې عبارت زیات مختصرم نه دی او زیات تفصیلیم نه دی، بالکل درمیانه انداز ته دې مصنف رحمه الله اختیار کړی دی. بل په دې کې قواعد دا ډیر په بهترین انداز سره بیان شوي دي او بیا حسن پکې دې پیدا کړی دی چې مصنف رحمه الله د قواعدو نه وروستو ځای په ځای باندې مثالونه هم بیانوي. نو په دې سره ته دې کتاب حسن دا نور هم سوا شوی دی. مونږ چې ته دې کتاب دا کوم دروس کو کومه شرح کو نو زمونږ زیات زور دا به د کتاب په حل کولو باندې وي. مونږ به کوشش کوو چې په کتاب کې چرته مشکل ځای دا پاتې نشي. نو په دې سلسله کې به مونږ ان شاء الله تعالی د کتاب په حل کې ډیر زیات کوشش کوو. دویم دا چې د زیات قیل او د قال نه به مونږ ځان ساتو. دریم دا چې کوم د کتاب عبارت دی نو ته دغه عبارت د حل کولو به هم مونږ کوشش کوو، ځکه چې د نحوی مقصد هم دا دی چې طالب علم دا د عربی عبارت صحیح وي. نو ځای په ځای باندې به مونږ د عبارت د حل کولو زیات کوشش کوو. څلورم دا چې ځای په ځای باندې به مونږ کم مختلف عبارات دي، کم مثالونه دي یا کم شعرونه دي، نو د هغې ترکیب کولو به هم مونږ کوشش کوو. او بل دا چې په دغې کم عبارات مونږ وایو نو په دې کې چې کم نحوي قواعد استعمال شوي دي نو ان شاء الله تعالی د هغې نحوي قواعدو د هغې به مونږ نشاندهي کوو او ته دې سره سره ځای په ځای باندې به مونږ د فائدې دپاره نحوي قواعد دا به هم ذکر کوو د الله جل شانه په توفیق سره. نو اوس راځو مونږ د هدایت النحوی کتاب طرف ته. نو مصنف رحمه الله فرمای بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل. وسميته بهداية النحو رجاء إلى أن يهدي الله تعالى به الطالبين. ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة بتوفيق الملك العزيز العلام. نو په دې عبارت کې مصنف رحمه الله چې دا کم کتاب لیکلی دی نو دا کتاب چې مصنف رحمه الله په کم طرز باندې لیکلی دی، په کوم انداز باندې لیکلی دی، نو مصنف رحمه الله خپل دغه انداز او طرز بیانوي. په دې عبارت کې مصنف رحمه الله 5 بنیادی خبرې دا ذکر کړي دي. لومبۍ خبره مصنف رحمه الله دا ذکر کړي ده
د فهذا مختصر مضبوط په دې جمله کې مصنف رحمه الله دا ویل غواړي چې اگر چې زما دا کتاب مختصر دی لیکن د نحو کم اهم مسائل دي د نحو کم بنیادی مسائل دي زما دا کتاب په دغه مسائلو باندې حاوی دی دغه ټولو مسائلو ته شامل دی دغه ټولو مسائلو ته زما دا کتاب دا جامع دی نو لومبۍ خبره مصنف رحمه الله دا ذکر کړی دا چې اگر چې زما دا کتاب دا مختصر دی لیکن د نحو کم بنیادی او ضروری مسائل دي دا ټول مسائل ما په خپل کتاب کې ذکر کړی دي دویمه خبره مصنف رحمه الله تدې زین ادا کړی دا علی ترتیب الکافیه چې زما دا کتاب دا د نحو کم مشهور کتاب دی کافیه دا غي په ترتیب باندې دی څنګه چې په کافیه کې لومبه د اسم بحث دی بیا د فعل بحث دی او بیا پسې د حروف بحث دی نو هم دغه انداز د هدایت النحو مصنف رحمه الله هم اختیار کړی دی لومبه د اسم بحث کوي بیا پسې د فعل بحث کوي او بیا په آخر کې د حروف بحث کوي او څنګه چې د کافیه مصنف رحمه الله د اسم په مباحثو کې لومبه مرفوعات ذکر کړی دي بیا منصوبات ذکر کړی دي او بیا په آخر کې مجرورات ذکر کړی دي نو هم دغه شانتي د هدایت النحو مصنف رحمه الله د اسم په مباحثو کې لومبه مرفوعات ذکر کړی دي بیا منصوبات ذکر کړی دي او پاغه پسې مجرورات ذکر کړی دي البته مصنف رحمه الله دا خبره کړی ده چې د کافیه کم عبارت ده نو دغه عبارت دا مغلق ده مشکل ده او تدې سره سره مختصر هم ده او مصنف رحمه الله د خپل کتاب په باره کې فرمایي چې زما کم کتاب لیکلی دی نو تدې عبارات دا واضح دي دا آسان دي او تدې سره سره ما دا کار هم کړی دی چې ما مثالونه هم راوړي دي نو په دې سره تدې کتاب نه فایده اوچتول دا انتهایی آسان دي درېمه خبره مصنف رحمه الله دا کړی دا د من غیر تعرض للادله والعلل چې ما په دې کتاب کې کم دلایل دي او علتونه دي نو ما دغه دلایل او دغه علتونه دا نه دي چیړلې او داغي وجه هم مصنف رحمه الله ذکر کړی دا چې دا کتاب دا ما د ابتدایي طلبه کرامو د پاره لیکل دي نو هغه طالب علم چې هغه نحو د ابتدا نه شروع کړی وي هغه ته د نحو مسائل نوی یاد او چې د هغه سره سره هغه په دلایلو کې او یا کم علتونه دي پاغه کې ولګي نو کم اصل مقصود دی کم اصل قواعد دي نو هغه بیا تدغه طالب علم نه هغه به پاتې شي نو دی وجنا مصنف رحمه الله کم دلایل دي او کم علتونه دي نو هغه پریخي دي سلورم خبره مصنف رحمه الله د وسمیته نه ذکر کړی ده په دې عبارت کې مصنف رحمه الله د خپل کتاب نوم ذکر کوي او بیا دا خبره هم ذکر کوي چې دیله د هدایت النحو دا نوم د مولی خودلې نو مصنف رحمه الله فرمایي چې ما د خپل کتاب لا هدایت النحو نوم یې خوي دی او هغه ما په دې امید سره یې خوي دی چې الله جل شانه تدې کتاب په ذریعہ باندې طلباء کرامو ته هدایت وکي نو د دینه مصنف رحمه الله مونږ ته هم دا پیغام راکړي چې انسان یو کتاب ولیکي نو دله پکار دادی چې دغه کتاب لا خنوم کی دي ځکه چې د خنوم اثر وي او دا خبره د احادیثو نه هم ثابته ده چې د انسان بچي وشي
نو په والدینو باندې د هغې کم بنیادي حقوق دي، نو په هغې کې یو حق دا هم دی چې هغه دغې خپل بچي له ښه نوم کیدي، ځکه چې د ښه نوم د هغې په بچي باندې اثر وي، او که بد نوم وي نو د هغې هم اثر وي. نو څلورمه خبره مصنف رحمه الله په دې مختصره خطبه کې دا ذکر کړې ده چې ما د خپل کتاب له هدایت النحو نوم ایښوی دی په دې امید باندې ان یهدی الله تعالی به الطالبین. پنځمه خبره مصنف رحمه الله دا ذکر کړې ده ورتبته. تدې ځای نه مصنف رحمه الله چې دا کتاب په کومو حصو کې تقسیم کړی دی نو هغې طرف ته مصنف رحمه الله اشاره کړې ده. نو مصنف رحمه الله فرمایي چې ما دا خپل کتاب دا په 5 حصو باندې تقسیم کړی دی. یو په دې کې مقدمه ده او 3 پکې مقاصد دي، او په دغه مقاصدو کې یو د اسم بحث دی، بل د فعل بحث دی، او بل پکې د حرف بحث دی. نو 4 خبرې خدا شوي، یو مقدمه، 2 نمبر اسم، 3 نمبر فعل، او 4 نمبر د حروف بحث، او 5 نمبر خاتمه. لیکن د هدایت النحو کم کتاب دی په دې کې خاتمه نشته دی، او کم د هدایت النحو ځینې نسخې داسې دي چې په هغې کې هم د خاتمې لفظ نشته دی. نو په کومو کتابونو کې چې د خاتمې لفظ دی نو دا د ناقل او د کاتب نه غلطي شوي ده، خطا شوي ده. نو د هدایت النحو دا کم کتاب دی نو دا په 4 حصو باندې مصنف رحمه الله تقسیم کړی دی. یو مقدمه ده، 2 نمبر د اسم بحث دی، 3 نمبر د فعل بحث دی، او 4 نمبر بیا د حروف بحث دی. ان شاء الله تعالی آینده درس کې دا کوم عبارت مونږ ذکر کو نو ته دې عبارت د حل کولو به مونږ کوشش کو. په دې کې کم نحوي قواعد جاری کیږي هغه قواعد به پکې جاری کو، او ته دې سره سره کم مشکل الفاظ دي د هغې وضاحت به کو. الله جل شانه دې زمونږ دا سلسله دا په خیر و عافیت سره مخې ته بوځي، او د ښه نه په ښه انداز سره دې الله جل شانه ته دې کتاب د شرح کولو مال الله جل شانه توفیق راکي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.